بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد نثار دی. زه دلته په رضوان میډیکل سنټر کې ایز ا کنسلټنټ میډیکل سپیشلیست او ډایبټالوجیست کار کوم. نن ما دا ضروری وګڼله چې د ډینګي چې کومه شرح ده د مریضانو نو هغه په ورځ باندې په خاص کر په پیښور کې سیوا کیږي. نو دیو جن ما ویل چې په دې ټاپک باندې موږ نن د عوامو د اویرنس لپاره لګي خبري وکړو. د ډینګي بخار علامات چې دي نو هغه یو تبدا جسم ټول جسم درد کوي، په سر باندې درد دي، د سترګو چې کم غاټي دي د دینه تیر چاپیرا درد محسوسيږي مریض ته، او د دین علاوه چې کم دي نو بلډ پریشر کمیږي او خلکو ته چکر راځي. ډینګي چې کوم علامات ما ذکر وکړو دا علامات لازمی نه دي چې دا په یو مریض کې دا ټول علامات ښکاري، خو په دې علاماتو کې چې یو داسې علامات دي چې هغه ښکاري نو په کار د چیرې داسې قسم مریض هغه مستند ډاکټر ته لاړ شي او دغه سره معاینه وکړي او دغه نه مشوره حاصل کړي. د ټولو نه اهم خبره چې کوم ده نو د ډینګي چې کوم ټایپس دي هغه ته موږ په خپل زبان کې سیروټایپس وایو. انټیجن دي نو هغه سلور انټیجن دي، سلور سیروټایپس دي. نو د دې دلته زه د ذکر اهم ځکه غنل غواړم ځکه چې زیات تر مریضان کله د یو انټیجن یا دوه انټیجن هغه ته په یو ټیم باندې وشي هغه جراثیم ولګي نو هغه بیا د سکیږي چې هغه بیا کمپلیکیشن طرف ته ځي هغه پیشنټ او هغه ډینګي هیمریجیک پیور هغه ته وي او ډینګي شاک سینډروم هغه ته وي. نو دغه د وجې نه پیشنټ چې کوم دی نو بیا ایکسپایر کېدای شي. بلا زدا ضرور غنما چې ځنی وخت کې داسې قسم مریضان په نن سبا کې منګه دلته دغه معاینه وکړه چې هغه ته ډینګي او ملیریا په یو ټیم باندې هغه ته وشي. نو په دې باندې هر کس چې کوم مطلب په معاشره کې نو پاغي باندې راسي، په دې باندې صرف مستند ډاکټر راسي ځکه چې دغه علامات او چې کوم ټیسټونه دا دوانه کوریلیټ کول غواړي نو هله اندازه سړی ته لګي. نو زه داسې میسج ورکول غواړم خلکو ته، عوامو ته چې تاسو مهرباني وکړئ، لازمي نه ده چې تاسو ته په مطلب په یو ټیم باندې یا ډینګي یا ملیریا دوانه هم کې دي شي. نو د دې وجنه پکار دا چیرې تاسو خپل ټیسټونه وکړئ او مستند ډاکټر ته لاړ شئ چې هغه وګوري کچرته ضروری اډمیشن او تاسو په دغه کې هسپتال کې داخل کی نو دا به ډیر زیاته خي. ځنې ټیم داسې وشي چې کله موږ ته مریض راشي او هغه ته موږ دغه وکړو د ډینګي کم ټیسټونه چې دي ډینګي NS1 دی یا نور کم په الایزا باندې کومه سیرالوجي کیږي نو هغه موږ ته نیگیټیو راشي. خو موږ چې کله CBC چې کوم کمپلیټ بلډ کاونټ دی هغه ته وګورو نو هغه سره موږ ته د اندازه ولګي چې د دې پیشنټ هیماټوکریټ هم په بر روان دي او پلیټلیټس هم کم دي چې کوم نارمل رینج دي. نو موږ بیا داسې قسم پیشنټ ډینګي چې کوم دي فیور ډیکلیئر کو او ټریټمنټ باندې سٹارټ کو. د دې علاوه زبا اوس چې کوم اهم دغه د احتیاطي تدابیر دي نو زما خو اولنې پیغام عوامو ته دا دی د پیښور خلکو ته او زمونږ د ټولې صوبې خلکو ته چې تاسو مهرباني کوئ چې داسې کم علامات ذکر ما کړل نو تاسو چې دا چرته مرضی مریض ته نو تاسو اول مستند ډاکټر ته ځئ چې هلته تاسو هغه معاینه کوي او تاسو ته یو ښه مشوره درکوي. د دې علاوه چې کوم دی نو چې کوم احتیاطي تدابیر دي نو په هغه کې داسې دی چې رقم زمونږ ماسکیټو نیټس چې کوم ملاویږي په بازار کې نن سبا په هر ځای کې ملاویږي نو په کار د چې چاته ډینګي فیوري او هغه څو پورې علامات ختم شوي نه نو چې په هغه کې هغه دننه او آرام کوي په هغه کې. او دین علاوه چې کوم د بار کم چې کوم ماسکیټو سپریګان دي، لوشن دي، ریپیلنټ چې وته کوم وي هغه استعمالي او آرام او بیلنس ډایټ ډیر زیات لازمي دی. د دې علاوه چې کوم د ډینګي مریضان نو په کار د چې اغیو پل چې کوم دغه نستونی نو هغه دغه جامې استعمالي او لایټ جرابي وسهم استعمالول شي. زما د دې ویډیو د ریکارډ کولو مقصد چې کوم دی نو دا د عوامو آگاهی ده. نو مونږ خپل دواګانو کې یاد ساتي. د الله په امان.